ډیرو محترم مسلمانانو یو زبردست وظیفه ده لدر کوم یا حفیظ. داسې وظیفه ده اسانه ده، اسم اعظم وظیفه ده، د رب ذوالجلال د نوم وظیفه ده، ډیره زیاته انتهایی اسانه ده. کوم مسلمانان چې دا وظیفه کوي الله تعالی به هغوی ته ډیر خیر ورکوي. او یو زبردست تاسو ته زه نسخه بیانو محترم مسلمانانو د یا حفیظو. یو د یا حفیظ، یو د لا اله الا الله محمد رسول الله. په ټولو مسلمانانو کې او په ټولو انسانانو کې یو سیس په انسان باندې لګي نو د هغې اجازت ته زه تاسو ته درکوم ان شاء الله. چې دا اجازت تاسو سره شو په دې باندې عمل وکړو نو تاسو به ان شاء الله په خپل کور کې، په خپل اولس کې، په خپل چمګاون کې، په خپل چار پیرچیل کې به تاسو ته ان شاء الله خلک بیا تاسو له عزت درکوي، تاسو له الله تعالی یو وقار درکوي، تاسو له الله تعالی یو پہچان درکوي. او نن سبا مشهورتیا هر سړی غواړي. د دې وظیفې د برکت به تاسو مشهور هم شئ. دا یو برکتی وظیفه د محترم مسلمانانو یا حفیظو. نو دا ان شاء الله دا زما غږ چې څوک هم اوري، کو مسافر دی او کو غیر مسافر دی، کو پاکستان کې دی کو بهر دی، هر ځای کې چې دی زما دا غږ اوري نو ان شاء الله په دې وظیفه باندې عمل وکړي، دا وظیفه ځان سره سیف کړئ. ان شاء الله دا وساسو په هر ځای کې فکر راځي او خاص کر مسافر رونه نو دا وظیفه ان شاء الله خامخا تاسو ځان سره کوي. الله تعالی به تاسو ته ډېر خیرونه درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز محترمو قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې، د صحت په جامو کې به یې، تاسو به الله تعالی ډېر زیات خوشحاله او آباد هم الله تعالی لره. څونه چې مسافر دي ټولو ته د الله تعالی ډېر خیرونه ورکړي، ډېر اجرونه د الله تعالی درکړي. محترمو نن زموږ یو اسانه وظیفه، یو اسان ټاپک، هغه د الله تعالی یو بهترین یو خوبصورت نوم یا حفیظو. یا حفیظو محترم دا یو داسې لفظ دی، دا یو بهترینه معنی ده. دا به تاسو اووه مرتبه وایي. دې سره به تاسو یو وظیفه بله شریکه کوي، هغه وظیفه ده لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس به تاسو وایي چې د څه اجازت راله راکوئ. نو که تاسو خیال کړی وي په هر کور کې، په هر حجره کې، په هر بازار کې، په هر چم گاون کې او په خپل هر رشتہ دارای کې او په هر مسافرای کې انسان باندې یو سیز لګي چې هغه ته سوي موږ په وختو کې ډرقي اټ کی وته وای، اټ کی وته موږ وایو هغه د چل چکه اقون شان आवाज کوي، اټ کی وته موږ وایو. نو پچا چې هم دا اټ کی ولګي د هغه د فارنن زمونږ د سپیشل وظیفه ده. اټ کی پیژنې کنه، اټ کی به ولګي د شان आवाजونه کوي به ماشومان مکسر لګي په غټو باندې لګي. موږ ته اټ کی وایو، اردو کې وته سوي هچ کی وته وای اردو کې. ها نو تاسو به دا وظیفه ان شاء الله وکړئ د هغه د فاره. د دې طریقه کار دا دی چې تاسو به یا حفیظو و مرتبه وایي، 7 مرتبه یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو. و مرتبه یا حفیظ شو، و مرتبه یا حفیظ شو. دا چې تاسو وی دا په تاسو په وبو باندې دم کوي او ور سره به یو اشکارتا لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله یو اشکارتا به دا وای. و مرتبه 7 مرتبه یا حفیظو او یو مرتبه لا اله الا الله محمد رسول الله. دا به یو ګلاس وبو یو جامو په هغه باندې دم کې پچا باندې چې اټ کی به تاسو پیژنئ. دا چې आवाजونه کوي، د چې आवाजونه کوي د معدې نه راچوتېږي او ډېر تکلیف انسان ته. بعضې خلکو په میاشتو باندې دا وي، د بعضې خلکو ورځ وي، د بعضې 2 وي، بعضې څوک ستنې وي، څوک ډاکټرانو پسې ګرځېدی او اجازه د محترمو ده. نو دا به تاسو دم کوئ او دغه اوبه به بیا تاسو په 3 ساګانو باندې څکئ او هره پیر چې سا واخلی که نه، مطلب سا مو واغسته یو ګوټو مو کو نو بیا به وپیرئ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو به ووی. بیا به یو ګوټو کې یو نه بلکې 2-3 ګوټه به وکړي، خو داسې واړه ګوټونه به کې د اوبو. بیا به وپیرئ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو. بیا به 3 ګوټ وکړي، واړه ګوټونه به کې او بیا به یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو وپیرئ. مخکې به هم دم کې او بیا د هر ګوټ سره وپیرئ یا حفیظو. دا به ان شاء الله چې کوم مسلمان خور دا وظیفه وکړله ان شاء الله د الله تعالی په لوی فضل او احسان سره به د هغه اټ کی
هیڅ کی وته وي دا به الله تعالی بن کی اټ کی. ها نو کوم مسلمانان چې تاسو په خپل هم ځان لکوي په کور کې پچا باندې ولګي یو مجرب عمل له هغوی هم په دموي نو زړه ځان سره نوٹ کوي دا وړي وړي ټوټکي دا وړي وړي وظیفې دا ځان سره نوٹ کوي په دې باندې خپل بچیم دموي ځان پم دموي امت پم دموي گاونډیان پم دموي ټول خلکو ته بس تاسو نه خیر وي. موږ ته هم ډېر ډېر دعاګانې کوو تاسو ته کو جزاک الله خیر احسن.